شان د صحابیت دنیا کې څومره چې غوثان دي، قطبان دي، ابدال دي، د الله مخصوص مقرب بندگان دي، دا ټول بندگان، دا ټول اولیاء، دا ټول قطبان د دې چې 1 کروڑ کاله عمر شي او دې پکې د ورځې روزي او د شپې قیام اللیل کوي او هر نیکی د دې نه فوت کیږي. د دې ټول اعمال یو طرف ته او یو صحابي عقیدت سره محبت سره د رسول کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم چهره انور ته یو جلک قتل بل طرف د دې ټول قطبانو غوثانو چې کوم عبادت او مقام او مرتبه ده د یو ادنا صحابي مرتبه ته نشي رسېدی. دومره اوچته مرتبه صحابه، تابعین، تبع تابعین. تاسو ګورئ دې وخت کې چې کوم عامو خلکو نه خاص خلک علم سره ممتازي خلک ورته مولانا وایي، مولوي صاحب ورته وایي، مولا صاحب ورته وایي، شیخ صاحب ورته وایي، پیر طریقت ورته وایي، رهبر شریعت ورته وایي. ګڼ القابات خلکو ته ملاویږي. صحابه کرام کے مجتہدین فقہا د قرآن شریف حافظان قاریان تجوید او قراءت دا غی فطرت او طبیعت ځکه عربی دا غی مادری زبان و. لیکن تاسو چې روایت ګورئ، د اسلام تاریخ ګورئ، هغه کې چرته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، صحابه کرامو کې خلفای راشدین، اہل بیت اطہار کے حضرت امام حسن او حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، هغه ته چرته قاری، مولانا، علامہ، شیخ، دا القابات هغوی دپاره نه دي استعمال شوي. هغو دپاره چې کوم لفظ استعمالېده نو هغه صحابي دی. صحابي د هغې وجه دا ده چې د صحابیت نه مرتبه د حافظ د مرتبې نه زیاته ده. د صحابیت نه مرتبه د عالم دین د مرتبې نه زیاته ده. د صحابیت نه مرتبه د مجتهد د مرتبې نه زیاته ده. د صحابیت تا مرتبه د پیر طریقت او د رهبر شریعت تا مرتبه نه سیوا. ډېر خلک به تاسو دا موري صحابه کرام وخت کې دا نو اوس څنګه را پیدا شو وو، لیکن دې القاباتو نه یو اعلی او اولا او افضل تعبیر موجود او لقب موجود او صحابیت. ځکه دا داسې لقب دی چې دا رسول پاک علیه الصلاة والسلام په خپل صحابو له کې خوري. هغې ته د بل شان بل مرتبه هغې نه بهتره کېدی نه شوه. ګوره یو کس چې کله هغه امتحان ورکوي او 8م پاس وي، هغې نه پس بیا 10م، نو 8م خو یې پاس کړی، خو څوک تپوس وکړي وایي ستا څه تعلیم دی؟ وایي زما میټرک دی. بیا چې څوک حافظ وي، عالم هم وي، څوک تپوس کوي ستا دیني تعلیم؟ هغه وایي زه عالم یم. ځکه د عالم مرتبه د حافظ د مرتبې نه سیوا ده. بیا چې کله مهارت حاصل کی، فقه تخصص کی، صحابه کرامو کې صحابیت دا سے اعلی وصف دے
چې دور د صحابه کرامو کې د رسول الله دور کې دغه حالت کې د دین اوچت فضیلت باندې دلالت کوونکې بل تعبیر نو، ځکه صحابه کرام په صحابو باندې یادېدل او به هغه نه بعد تابعین او به تابعین. دیتا چې دا صحابیت اوچت دی. ولې اوچت دی؟ ځکه د حضور سره د ملګرتوب نسبت راغلی دی. دا د نسبت الصالحین، ځکه صالحینو کې ټولو کې اکمل ترین صالح هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس دی، فرد کامل. او بیا د حضور چې کوم صحابه دي د هغې نه چې نسبت راغلی دا تابعین دي. د تابعین ډېر لوی مقام دی. او بیا د هغه تابعین ته چې د چا نسبت راغلی دی، د چا سره شرف لقا شوی، ملاقات شوی، هغې ته تابعین وایي. دا د صلحاو د نسبت صورتونه دي، صحابیت، تابعیت او تابعیت.